السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ به خوشاله وي، د ژوند په خوشحالو کې به د ژوند مزې اخلئ. څنګه چې تاسو خبر یئ چې نن د عمران خان په خور باندې علیمه خان باندې چې د هغې څه نن کومه واقعه مخته راغله، نو دا بالکل د دې موږ سخت مذمت کوو، سخت مخالفت یې کوو او دا ډېر زیات ظلم او زیاتی کړی دی. زه به حیثیت یو سیاسي ورکر دا خبره کوم که دا د هرې پارټۍ لیډر دی، مشر دی، او که حتی دی چې کونسلر هم دی، خو د داسې نازیبا حرکتونو موږ بالکل مخالفت کوو. که هغه د هرې پارټۍ سړی هغه پی ټی آی والا ول نه وي، دا اوس د عمران خان خور علیمه خان چې په دې باندې اول د یوې انډې غوځار وشي، بیا د دویمې انډې غوځار وشي. نو یو خو ګوره اسلام موږ له دا خبرې اجازت بالکل نه راکوي چې ته په ځانه لاس چت کړه، قطعا نه راکوي. بیا هغه یو پارټي لیډ کوي، د یو پارټي مشري کوي، د یو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم خور ده، او بیا په هغې باندې داسې د انډو غوځارو کول، داسې غیسې کول، دا ډېر ظلم جبر دی. که هغه شهباز شریف صاحب دی، که هغه نواز شریف صاحب دی، که محمد الرحمن صاحب دی، که د هرې پارټۍ لیډر دی یا د هغوی نور لاندې داسې خلک دي چې په هغې باندې څوک هم داسې قسمه حرکتونه کوي، دا ظلم دی، زیاتی دی. داسې کول نه دي پکار، ځکه چې په دې سره د خلکو تربیت واضحه کېږي. اوس دا تربیت د اسمانه نه راولیږي چې دا ډایرکټ راشي زموږ په دې موضوع کې نه وځي، بس موږ بس تربیت اعلی تربیت اب جوړ شو، داسې نه جوړېږي. دا عقل نه نو چا کې راولیږي نه، الله انسان له عقل وکړي، دا به د عقل نه کار اخلي. موږ به د شودګانو د شود بړبغو کارونه نه کوو، د قمقلانو د بېوقوفو خلکو به نه کوو. همداسې د بهر ملک سیاست ته وګورئ، مثال امریکا وګورئ، چاینا وګورئ، د نور ملکونو چې کوم سیاستدانان دي، هلته چې ونه ګورئ چا په انډه غوځار کړی، چا په چپل غوځار کړی دی، بالکل هلته عزت دی. هلته ورکر له عزت ورکوي، هلته لیډر له عزت ورکوي، هلته عوامو له عزت ورکوي، هر چا هلته عزت ورکوي. لہذا چې دا غوځارۍ دا انډ دا چام کړلي، دا یې ښه نه دي کړ، دا یې بالکل زیاتی کړی دی او داسې کول بالکل نه دي پکار. دا یو زنانه ذات دی او په زنانه ذات باندې داسې غوځارۍ کول دا نامناسبه دي او د دې خبرې اسلام هم اجازت نه ورکوي. نو موږ اصله پکار دي چې داسې کارونه ځان ډېر لرې وساتو، ځکه چې موږ په هر دنیا خاندي. لکه څنګه په کلي کې یو سړی کار کوي که نه، د کلي خلک پسې خاندي، داسې په موږ پسې د بهر ملکونو خلک هم خاندي. لہذا موږ له پکار دي چې داسې څیزونه ځان لرې وساتو، داسې موږ اجتناب وکړو چې د هغې سره موږ او زموږ قوم او زموږ ملک شرمېږي. که تاسو زما سره متفق یئ نو دا ویډیو لایک هم کوئ، شیر هم کوئ، مې شیر کوئ، کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې خامخا کوئ. او انشاءالله چې څونه نوي سره راځي د خیر سره په هغې هم تاسو خپل باس کوو او دا زموږ رایه ده، داسې نه چې موږ تاسو پرې کول غواړو. تاسو ما خپل رایه په کمنټ سیکشن کې ورکولی شئ. ما علینا الا البلاغ.